نن سه 30 تاریخ د 30 اکتوبر او سپریم کورټ د پاکستان د پښتنو د هغو پښتنو په باره کې یو داسې فیصله وکوله چې هغه د آئین 1973 آئین کانسټیټیوشن اف پاکستان سټیزنشپ ایکټ او انټرنیشنل لا هغه فیملی پروټیکشن هم ورکوي. د دغو ټولو برعکس یو داسې اډر وکول سیاست په مبني اډر دی یا بیا پښتون تضاد اډر دی یا بیا د پښتون د انخلا څخه خامخا د باسم پښتون هغه اډر دی یا خو ریاست ډیره غټه یو مجبوری لري چې دا پښتانه په هر صورت باندې باسل غواړي. اډر یې سو کول اډر یې دا وکول چې کوم پښتنو ته دغه ملاو سو پی او سی کارت به ملاوېدو د فیملی هغه کوروالی په بنیاد برعکس باندې کوم سی واده سوی و له پاکستانی او کوروالی سره هغه یا اډر وکول چې تاسې د کوم سی د های کورټ د دې په باره کې یو اډر راغلی و هغه ډیر ښه اډر و چې د خلکو ته د پی او سی کارت ملاو سی پاکستان اوریجن کارت لیکن هغه کارت فیصله معطله کړه ده سپریم کورټ سنه به ملاویږي. مجلس او خبري دا د حقیقت مخکې ما یو ویډیو جوړ کړو ول حقیقت به سترګې نه سره پټو. حقیقت داسې دی چې پښتانه کوم پښتانه دوی سره ریکارډ سته هغه په ټوله پښتانه باسي خامخا یې باسي په عزت په احترام وطنه د موږ په لاس کې ده او جیل تانه پکړ د کړ دا د دوی په لاس کې ده. دوی منی وایسي دوی سره له سیستم سره ریکارډ سته د هغو خلکو هم سته چې بېشکه پلار نه ورور نه خور نه ادې نه کوروالی نه بابا نه دادا ور دادا سلا چا په خاندان کې ننوته یي لاله دوی سره ریکارډ سته ځان یې اچولی و ریکارډ سته ورسره ځان یې اچولی و اوس یې ضرورت سو چې باسم دی ورته معلوم یې تر ما او تر تا دته ښه معلوم یو ما او تا ته خپل دونې نه دی معلوم سیستم نه ده معلوم له سیستم سره دوست پروت تاسې ورته معلوم یاست څه نه ډېرې غلطیانې په موږ کې خپلې سته او د هغو غلطیانو او سره له سره دوی یو څه زیادتیانې ورسره شروع دي. غلطیانې دا دي چې تر اوسه پورې موږ په خپله پښتنو کله پاکستانی کارت جوړاو پلار نیکه انا مور ورور خور بچیان کوروالی یوه کارت نه څونه کیسونه راغلي دي چې دارنګه کیسونه دي یوه هم کارت نشته له یوې خوا لاره نه ورته جوړېږي که له یوې خوا ورته وګورې له دې خوا به لاره ورته جوړه کړو له دې خوا به لاره ورته جوړه کړو آیا به ته ورکوو کوروالی به ورته راخپل کړو 1965 به ورته پیدا کړو به ګورو هغه به پیدا کړي هغه پیدا کړي څه پیدا کړي یوې خوا لاره نه ورته جوړېږي او اوس در په دره خاک په سره په منډه دي پریشانه دي ځان هم پریشانه کړی دی بچیان هم پریشانه کړي دي. نو الله دې د پښتنو په حالاتو باندې فضل وکړي که نه پښتون په افغانستان کې څوک لري ولا کې لري نه ولا کې دلته څوک لري دارنګه پښتون چې د هغه د دوی مخه ونیسي جواب یې ووایي سیستم ته سترګو کې په سترګې ورواچوي د نر د پښتون چې کوم داسې پښتانه کم سولې خدای دې په خوا کې نران ډېر که ببرې ورځې برګ باڼه او شک بریتونه نسته هغه پښتانه او هغه پښتانه نن سبا د قلم وال پښتانه دي که رامخته سي که وکیلان دي که هغه د اسمبلی ممبرز دي که هغه په ادارو کې ناست دي که هغه په سیستم کې ناست دي هغو ته رامخته کېدل پکار دي. خدای دې فضل وکړي او دا سپریم کورټ اډر ظاهر خبره ده په غوسه کې یو اډر ځین سوی دی لپاره طریقه یې کړی ده دا اډر
به بیا یو ریویو کیږي، بیا به کتل کیږي. داسې نه دي چې اوس آرډر دی ته وسو. الله دې د موږ او په تاسې باندې فضل وکړي.